د سپینغر ادبي جرګه په مشره کې یوه مشاعره طبیعه شوې. په دې مشاعرې کې د علاقې نامتو شاعرانو، ادیبانو او نورو شعبو سره تعلق لرونکي ځوانانو ګډون کړی. شاعرانو او ادیبانو په خپله ژبه کې د لوی فلسفي او ستر شاعر غني خان بابا ته د عقیدت پرېږدونې وړاندې کړې. ستر غني خان څه دی په پښتنو یې داسې پور اړولی دی په هر زبان په هرې وجرې په کار دغه دی چې د غني خان فکر و عمل د ژوند طرز په کار د موږ خپل کو او دا خپل رهبر وګڼو پښتو خپل کو نو ګرانه بد نه دی چې دغه تیارې ورکې شي د تورې شپې ورکې شي یو سپین سهار وخیږي او غني خان ما په مثال ستوری نه دی لمر دی چې په کوم ذهن کې د غني خان د علم رڼا وي نو ضروري خبره ده چې هلته کې به رڼا وي یو سپین سهار به وي او موږ ټولو پښتنو ته په کار دی چې موږ د غني خان لیاره ونیسو او دغه تورې شپې به رڼا شي. پروفیسر سید جمیل کاظمي وویل غني خان لوی فلسفي او ستر شاعر و، د هغه خدمات هیرول نه دي پکار. که تاسو خیال وي چې شاعرانو کې نن ټولو نه ځلند ستوری چې هغه بریښي ځلیږي هغه خان غني خان دی. د غني خان یو شعر به زه درته وایم چې هغه د علم په حوالې سره یو زبردست میسج ورکوي. هغه دا زور اسې پیغور شي چې همت ورسره مل نه شي. زور اسې پیغور شي چې همت ورسره مل نه شي. ورکه هغه مشال شه چې تیاره شي او دی بل نه شي.